درود شریف شوق محبت صلی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. محترم المقام، گرامی قدر صدر مجلس، اکابر علماء کرام، مجلس کې موجود زمونږ او ستاسو د دې علاقې ښایست او ښکلا حضرت مولانا ابرار اللہ جان صاحب دامت فیوزهم، قابل قدر ملما حضرت مولانا محمد اکبر صاحب، حضرت مولانا بحر الحکیم صاحب، حضرت مولانا شمس الامین صاحب، دیگر معزز علماء کرام، طلباء عظام، د ناوګۍ په دین باندې مین خاورې سره تعلق لرونکو مجلس کې تشریف فرما سپینګیرو مشرانو، خوږو ځوانانو، رونو، طلباء کرامو او کورونو کې اوریدونکو میندو خویندو، الله رب العالمین په تاسو ډېر لوی فضل او احسان وکړو. ستاسو کلي ته الله رب العالمین مدرسه دار التقوا په شکل کې یو ښکلې دینی مدرسه نصیب کړه، او هغې دینی مدرسې نن د خپل یو کال خواري او محنت دا تاسو ته هدیه کو. تاسو یې اینئ 15 بچي د قرآن پاک حافظان شو او 12 ماشومان هغوی قرآن پاک په ناظره باندې ختم کو. ټول د زړه د اخلاص د الله په دې عظیم نعمت باندې ووایه الحمدلله. دا د الله رب العالمین اعلان دی لئن شکرتم لازیدنکم. کو تاسو د الله شکر ادا کوئ نو الله رب العالمین بس تاسو په دغه نعمت کې اضافه کوي. د بچی د قرآن په ناظره باندې د الله شکر ادا کا، دا بچی به د الله رب العالمین د قرآن حافظ جوړ کی. د بچی په حفظ قرآن باندې د الله شکر ادا کا، دا بچی به د الله عالم دین جوړ کی. د بچی په علم دین باندې د الله شکر ادا کا، دا بچی به د الله با عمله د معاشره یو نیک سیرت او پاک سیرت انسان جوړ کی. د فتنو په دې زمانه کې چې د چا بچی ته الله رب العالمین د قرآن د عظیم دولت نصیب کو، د دې د الله ډیر لوی شکر ادا کی. په داسې وخت کې چې واړه واړه ماشومان بچی دا د معاشرې د غلطو محفلونو د غلطو ماحولونو د لاسه په نشو باندې راوړي. زه اکثر دا خبره کوم، زه وایم ما سره زمونږ د ایلۍ د کلي یو مشر خبره راته کوله وی مفتی صاحب ستاسو د تور ورسک په دې مضافاتو کې یو کور دی او د هغې کور یو کس راته د ملیشا نه ټلیفون وکړو چې زمونږ په کور کې یو الک په آیسو نشه باندې راوړېدلی دی، تاسو لاړ شئ او ستاسو دا فلاحي تنظیم چې دی د هغې الک علاج وکړي. وی مونږ هغې کور ته لاړو، دروازه م وډبوله، یو ماشوم راووتو. زمونږ په خیال او خاطر او په وهم و ګمان کې دا نه راتلله چې په ملیشا کې ناست پلار مسافر
چې کوم نشئی مونږ ته یاد کړی دی هغه به دا ماشوم بچی وي. خو چې د الک حرکات او سکناتو ته مونږ وکتل لک شکیان شو، خو تپوس هم ترېنه وکړو چې مشر رور ته دی آواز کوي چې زما خو مشر رور نشته دی، زه خو په کور کې دقه یو کس یم او مونږ کره کور کې بل نارینه د سره نشته دی. الک مو ګپ ګپ ونیسو او چې کله تفتیش د هغه نه وشو هغه الک د 1400 کالو په عمر کې د آیسو په نشه باندې راوړېدلو. هغه پلار په زړه باندې بس تیریږي. څوک چې د حلال مزدورۍ د پاره د خپل کلی نه بهر وتلی، د مور او د پلار نه جدا، د بچو د بیبي نه جدا، د خپل خپلوانو نه جدا، او هغه ته اطلاع میلاو شي چې ستا ماشوم بچی خو د فلنکۍ نشه په هغې راوړېدلی دی. په کوم دور کې چې د وړو ماشومانو بچو په لاسو کې د نشو د لاسه اتکړۍ ورچول کېدلې، د ناوګۍ مسلمانانو رونو په دغه دور کې عالمانو ستاسو د بچو په غاړه کې د قرآن پاک هارونه ور واچول. د دې نه بل احسان لوی څه کېدلی شي چې پلار ته کله اطلاع میلاو شي ستا بچی د قرآن حافظ شو، د دې پلار د خوشحالۍ نه یو الله خبر چې په دې پلار څومره خوشحالي وي. دا تاسو چې نن دلته راغلی یې دا د خپلو بچو د قرآن په زده کړه باندې د خوشحالۍ اظهار کوئ، او دا ستاسو د ایمان نښه ده رونو. زه نه وایم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، چې هر کله ستا نیکی ستا د بچو نیکی تا خوشحاله کی نو پوه شه چې په دې سینه کې د ایمان موجود دی. دا تا ته چې کرنٹ درکو، دا تا ته چې خوشحالي درکړه، دا ستا په دې سینه کې دنه ایمان دی چې هغه ایمان ته کله ستا د نیکی اطلاع میلاو شي نو تا ته خوشحالي درکي. او چې کله انسان په نیکی نه خوشحالېدو او په ګناه نه خفه کېدو دا ډیره د خطرې خبره ده. د خپل سینه تش صندوق ګرځي دنه پکې ایمان نشته دی. دا دلته موجود رونه دا ټول د خپل بچو د قرآن په زده کړه باندې خوشاله دي، او رونو دا ستاسو د ایمان گواهی ده، او دا گواهی زه نه در کومه، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو له درکوي. د دې نه بله د خوشحالۍ خبره څه کېدلی شي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک انسان ته وی انت مؤمن، ته مؤمن یې، د بارگاه نبوت نه تا د پاره خوشخبری ده، تا د پاره زیری دی. دا ستاسو نن د قرآن کریم سره دا والهانه محبت، دا د خپلو بچو د قرآن کریم زده کړه باندې خوشحالي، دا د ایمان نښه ده. او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته دا نښه نصیب فرمایي. کوم پلار چې خپل بچی په مدرسه کې داخلي، دا پلار یې د یوې ورځې په تمه باندې د دې نننۍ ورځې انتظار دی کوي زما دا بچی به الله د قرآن حافظ جوړ کی. د چې څومره تلاوت کړی دی الله رب العالمین به زما په عمل نامه کې شاملوي. دا د پلار جذبه وي، دا د مور جذبه وي، دا د رونو جذبه وي. دیندار خلق خپل بچی مدرسو کې کینی او د قرآن پاک حفظ او علم پی کوي. چې د چا د علم سره مینه وي او د چا د قرآن سره مینه وي، هغه خلق خپل بچی راولي او هغه په مدرسو کې داخلي او په هغې باندې قرآن پاک زده کوي. د هغې ورځې په تمه چې کو زه مړ شوم او زما بچی حافظ وو او زمانه د دنیا هر څه پاتې شو، نو ما تبا زما قبر ته زما د دې بچی د قرآن پاک د تلاوت ثواب الله رب العالمین را رسی. دا د پلار جذبه وي. د دې وجې نه زه عموما خپلو شاګردانو ته دا وایم، خپلو ملګرو ته دا وایم، خپلو طلباو ته دا وایم، بچو چې کله هم د قرآن پاک تلاوت وکئ
او قرآن بند کوي نو لاس اوچتوي او د ټولو نه اوله دعا خپل مور ته خپل پلار ته کوي. د ټولو نه اوله دعا خپل ورونو ته خپل استادانو ته کوي، ځکه کو داغي خواري او مهنتونه نه وي نن بس تاسو په غاړو کې د قرآن پاک د هارونه نه ورچول شي. دا تاسو د پلار مینه وا چې تاسو یې قرآن ته کېنولئ، دا تاسو د مور مینه وا چې تاسو یې قرآن ته کېنولئ، دا د هغې دعا وا چې تاسو ته الله رب العالمین د قرآن کریم دا زده کړه نصیب کړله. امام بخاری رحمت الله علیه په ماشوموالي باندې پلار یې وفات، مور یې د ځان سره روان کو حرم ته، چې کله فارغ شو نو امام بخاری رحمت الله علیه د مور ته وایي مورې زه خو ډېر ماشوم یم، خو تا ما ته ویلیو چې زما د پلار لوی ارمانو چې زما دا بچې د دین عالم جوړ شي، پلار خو مې مړ دی، خوښه دې نه ده زه به په دې مکه معظمه کې پاتې شم، دلته په مسجد حرام کې ښکلي ښکلي عالمان دي، د هغې نه به د دین دا علم زده کم. مور یې یو ساعت سوچ کوي، پلار دې مړ دی بچیا، ته ماته یتیم پاتې یې، ستا په سر څوک د شفقت لاس راښکوونکي نشته دی، دلته تا زه د چا په سهاره باندې پرېږدم. مور یې ځي او د کعبې شریفې د بیت الله غلاف په لاسو کې نیسي او بره اسمان طرف ته ګوري، د سترګو نه اوښکې تویېدل شروع کېږي، ربه یتیم بچی الله ستا په کور کې ستا په اسره باندې پرېږدمه. الله د پلار یې ارمان و، زما ارمان دی ښکلی عالم ترنه جوړ شي. هغه د یوې مورکۍ دعا وه، الله رب العالمین د محمد ابن اسماعیل نه دومره لوی عالم جوړ کو چې نن ټوله دنیا امیر المؤمنین فی الحدیث منی چې د حدیثو په علم کې د ټولو نه لوی علم د الله رب العالمین امام بخاری رحمت الله علیه لور کړی و، او په هر دینی مدرسه کې په دوره حدیث کې د هغه لیکلی شوی د حدیثو کتاب بخاری شریف دا پړاویږي، دا د یوې مور دعا وه. بچیانو تاسو چې نن دې مقام ته را رسیدلی یئ دا ستاسو د میندو دعاګانې دي، دا ستاسو د پلرونو دعاګانې دي چې تاسو دې مقام ته را رسیدلی یئ. یاد ساتئ خپل پلار به چرته په دعا کې نه یېروئ. زه د خپلو عالمانو ورونو ته هم دا وایم، زه وایم چې دا تاسو دا تور او سپین پټکي په سر کړي دي او په مصله باندې ودرېږئ، په منبر باندې کېنئ، په مسند حدیث باندې کېنئ، حدیث پړاووئ، په مسند قرآن باندې کېنئ، ترجمه شروع کړئ، مسند افتاء باندې کېنئ، فتوه لیکئ. تاسو چې چرته جرګې ته لاړ شئ خلق مخکې کی څوک د کټ بر سر ته کینی، مخکې درنه څوک نزي. دا دومره لوی احترام چې تاسو ته نن نصیب شوی دی، یاد ساتئ خپل هغه زمیدار پلار په دعا کې چرته مه یېروئ. په خپل علم نو کړی خو په تا باندې علم کړی و، په خپل په ځان ډېرې سختې او تکلیفونه کړاوونه تېرول او ته یې د ځوانۍ په حالت کې په مدرسه کې کېنولې وې، ستا برخه کارونه به هم په خپله باندې کول، صرف په دې غرض او په دې نیت باندې چې زما دا زوی به عالم شي، د دین کار به کوي او وروستو به الله رب العالمین د دې دینی خدماتو د برکته زما قبر روښانه کوي او ما ته به الله رب العالمین جنت را نصیب کوي. زه اکثر د خپلو ملګرو ته وایم، د عالمانو ته دا وایم، زه وایم علماء کرام ورونو لاړ شئ د خپل پلار قبر ته ودرېږئ، دعا ورته وکئ، دا جی تاکو په ما باندې علم نوی کړی، نن به زما په سر د نبی علیه السلام د وراثت دا تاج نو پروت، نن به زه د نبی علیه السلام وارث چرته هم نو ما. ډیر پلاران وي د زړه ارمان دای الله پوره کی د بچی د حفظ دستاربندی اوویني، د علم دستاربندی اوویني، خوشحالی کې شریک شي. لکه دا نن چې کومه خوشحالی ده، بعضې پکې داسې وي چې نیمګړی زړه د دنیا نه رخصت شي، ارمان یې پوره نشي، طالب العلم هغه د طالب علمۍ په دوران کې وفات شي. کله کله طالب العلم خپل حفظ هم پوره کی، علم هم پوره کی، خو د پلار ژوند وفا نوي کړي، نو د دستاربندۍ په ورځ باندې یې پلار نه موجود،
د دستاربندۍ په ورځ باندې یې مور په دنیا کې نه وي د ده په زړه باندې لوی ارمان پاتې شي کاش زما پلار وې او زما دا نننۍ خوشحالي هغه لیدلی وې زما مور وې او زما دا نننۍ خوشحالي لیدلی وې زه په خپله باندې یو دستاربندۍ لتلی وم او قاري صاحب چې کله د شاګردانو نومونه اخیستل نو په دې منځ کې په ژړا شو او بالکل خبرې ترېنه نه راوتلې د یو طالب العلم نوم یې اخیستلی نشو غریب نیسلی او ډېر وخته پورې لاوډ سپیکر ته ولاړ و ډېر زیات یې وژړل بالآخر هغه طالب العلم یې راوغوښتلو ما ولیدو هغه نابینا و دستاربندۍ نه بعد مې قاري صاحب نه تپوس کو قاري صاحب تا چې خپل شاګردان راغوښتل او د دې بچي د نوم له راورسېدلې تا ډېر زیات وژړل دا ولې ما ته وی مفتي صاحب وی دې هلک به زما نه روزانه یو صفحه نوی سبق یادو نو ما ته یو وخت کې ووی چې قاري صاحب ما ته دا سبق سوا کا او ما ته دوه مخه سبق وایا ما ته نه تپوس وکړو بچیا نوی سبق ډېر مه وایا سبق به دې کچه پاتې شي لہذا رستو به درنه بیا یېرېږي وی ما ته وی چې قاري صاحب زما مور ده او زما د مور ډېر لوی ارمان دی چې زما دستاربندي وویني او د هغې په ژوندانه باندې زه د قرآن کریم ختم مکمل کما زما مور ناجوړه شوې ده او زه چې راتلم نو ما ته هغې ووی چې بچیه د مرګ او د ژوند پته نه لګي خو زه د ژوند په داسې حالت کې یم لکه چې زما ډېر ژوند نشته دی قاري صاحب ته دې ووایه چې سبق درته د یو مخ په ځای باندې دوه مخه وایي چې ته قرآن زر ختم کې او زه هغه ورځ ووینم چې تا په سر باندې سپینه پګړۍ تړلي او د قرآن هر دې په غاړه کې او حافظ قرآن بچی راله په کور را دننه کېږي او زه دې په تندي باندې ښکل کم فرمایي د الله فیصلې وي دې ماشوم بچي د قرآن پاک ختم لا کړی نه و 2 میاشتې د ختم ته دستاربندۍ ته پاتې وي چې هغه مور یې وفات شوله پلار یې مخکې مړ و او مور یې ورپسې وفات شوله نو نن چې دستاربندي وه پرون دې طلباو ځان له کپړې برابرولې وسکټې برابرولې پټکي برابرول دا حافظ صاحب دې سیټ ته ناستو وی زما په نظر شو دې قاري صاحب راته ووی ما ته نه تپوس وکړو حافظ صاحب ته ولې ځان له کپړې نه برابرې او پټکې نه برابرې او ته ولې داسې خفه ناستې وی دې په ژړا شو او ما ته وی چې قاري صاحب زه چاته خپل ځان ښایسته کما پلار مې مخکې الله اخیستی و او زړه کې مې دا پرته وه چې خیر دی کو پلار مې نشتی مور خو مې ژوندی ده نو د دستاربندۍ نه وروستو به سیده خپل کور ته لاړ شم نو مور به مې راله مبارکي راکړي هغه د پلار هغه مینه به راله مور راکړي خو زما خو مور هم وفات شوله نو خلق به د دستاربندۍ نه وروستو هارونه غاړې ته ورچي او د خپلو خپلوانو د مور او د پلار ته به ورته غاړه وځي او قاري صاحب زه چې کله دستاربندي زما وشي زه به اول زم د خپل پلار قبر ته به ودرېږم او بیا به زم د خپلې مور قبر ته به ودرېږم چې دا جی مورې ستاسو د زړه لوی ارمان الله نن پوره کو خو کاش چې تاسو په دې خوشحالۍ کې زما سره شریک شوی وې قاري صاحب راته ووی مفتي صاحب د دې نه لویه د خفګان خبره دا ده چې دا ماشوم دی نابینا هم دی نو ده راته ووی چې خلقو به کم از کم د بل چا خوشحالۍ خو لیدلی وي نو زه پلار مې هم خوشحالي ونه لیدله مور مې هم خوشحالي ونه لیدله او په خپل هم خپله خوشحالي نشم لیدلی الله په سترګو باندې ړوند پیدا کړی یم او نابینا یم رونو د الله رب العالمین شکر ادا کوي الله تبارک وتعالی درته نن د خوشحالۍ دا ورځ در نصیب کړله او زه تقریر نور نه کوم علماء کرام هغوی تشریف راوړی دی هغوی به تاسو ته تقریر کوي خو یو درخواست به کوم د دې بچو پلارانو ته د دوی رونو ته او د دوی سرپرستانو ته دا ناظر خوان 12 بچي دوی به د دې نه وروستو په حفظ کې کینوي ځکه چې په حفظ کې تاسو نه کینوي بهر ماحول ډیر ګنده دی دا ماشومان به یو ورځ په نسوارو راواوړي بیا به په سیګریټو راواوړي او بیا به په تشو په ډک سیګریټ باندې راواوړي او غیر چاپیره په دکانونو کې او په اجرو کې او په مارکیټونو په بازارونو کې چې د ماشومانو کوم ماحول دی هغه ماحول ټیک نه دی چې د قرآن نه پاسوي
او هغه ګندګو ته سیلمه کوي دا تاسو ډیر زیاتې کوي داسې مه کوئ د سکول نه وروستو په سیکنډ ټایم کې د خپل بچي بیا مدرسې ته داخل کړئ چې دوی د قرآن حفظ وکړي او د دې حافظانو پلاران به دلته ناست وي زه د دوی والدینو ته دا درخواست کومه ستاسو په دې بچو مونږ ډېره خواري کړې ده خپل استادان پې ډېر کړېدلي دي پلار د خپل زوی له دومره ټایم نه دی ورکړی څومره چې استاز دله د خپلې زندګۍ وختونه ورکړي دي په باران کې په ژړۍ کې په ګرمۍ کې په صحت او په بیماری کې ستا بچی ته قرآن پاک خودل دا پریخي نه دي قضا کړي نه دي د دې بچو د دې قرآن پاک حفاظت او چوکیداری به د دوی دا پلاران کوي دا بچی چرته شړ نشي د دنه دا قرآن پاک چرته هیر نشي څومره چې د قرآن پاک په حفظ کې ثواب دی دومره د قرآن پاک په هیریدلو کې ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت د ټولو نه لویه ګناه دا ده چې یاد کړی قرآن پاک هیر کی کو پلار پکې قصوروار وو نو دی به په دې تمئ چې ما خو په بچي باندې قرآن حفظ کړی وو د پلار د غفلت د لاسه به د دې بچي نه هغه یاد قرآن هیر شي دا پلار به پکې قصوروار وي په دې ګناه کې د ثواب په ځای باندې عذاب وګټلو مونږ او تاسو چې کله کچه بوزغلې وکړو بیا د هغې د پاسه مونږه هغه مونږ د پرخې نه بچ کوو د غرمو نه بچ کوو مونږ وایو دا کچه تیغ دی خراب نشي دا بچي دا کچه تیغونه دي دا بوزغلی دی دا مونږ تاسو ته حواله کو دغه شان به یې درنه غواړو رمضان شریف کې د دې بچي کوړه ښه دی او کوړه ښه نه دی خو خامخا به یې په تراوو کې مخکې کوئ که په جومات کې ځای نه او که په مدرسه کې ځای نه نو په کور کې او په حجره کې او په دیره کې ورپسې ودرېږئ چې دې مخکې او تاسو ته دا قرآن پاک په تراوو کې واورئ د ده ته به دا قرآن پاک پوخ شي په هر رمضان شریف کې حافظ قرآن نه په تراوو کې قرآن اورئ د ده سره دا گزاره دا ورسره مه کوئ څومره خوش قسمته پلار دی په خپل زمیدار کاکا دی حفظ یې نه دی کړی خو بچی باندې حفظ کړی دی او په بچی پسې شاته نیت وتړلو دا څومره خوش قسمته پلار دی دا څومره خوش قسمته رونه دي چې په خپل رور پسې شاته نیت وتړي او هغه مخې ته په مصله باندې ولاړ دی الف لام میم نه والناس پورې د قرآن پاک تلاوت ترنه واخلي هغه ترنه واوري الله رب العالمین دې دا ورځ مونږ او تاسو ټولو ته نصیب کی او دویم درخواست درته کوم زمارونو دا علما دا دینی مدرسې دا دعوت او تبلیغ دا جهاد فی سبیل الله دا د ختم نبوت دا د ناموس رسالت او دا د ناموس صحابه چې دا څومره دینی اوازونه تاسو اورئ د نن نه وروستو ای د حافظ سے پلاره تا ته یو نسبت الله در نصیب کړی دی ته د حافظ قرآن پلار یې خبردار چې چرته د خولې نه دې د علماو بې ادبي ونشي خبردار چرته د خولې نه دې د نیکانو د دیندارو خلقو سپکاوی ونشي غیبت ونشي ورنه دا بچی به درله الله رب العالمین د دې شته قرآن او د دې علم نه محرومه کی الله در باندې سود وکړو دین یې درته نصیب کو اوس د دیندارو دشمنی مه کوه د دیندارو مخالفت مه کوه اسم په دنیا کې زمونږ څوک خپل نشته دی هغه خپل رانه ټول پردي شوي دي نن تاسو ګورئ نه دا د فلسطین حالات وګورئ دا د اسرائیلو ظلمونه وګورئ دا د هغې جبر او بربریت وګورئ چې د غزې په یو ښار کې 25 لکه مسلمانان آباد دي د څلورو واړو طرفو نه هغه ښار محاصره دی نن نهمه ورځ ده په هغه ښار کې یو ګوټ اوبه هغې نه دي پرېښودلي اوبه یې پې بندې کړي دي بجلي پې بنده کړې ده دوايانې پې بندي کړي دي خوراک او څښاک یې پې بند کړی دی رونو ما خو بله ورځ داسې مناظر لیدلی دي چې یو پلار د بمبارۍ نه وروستو اسپتال ته ځي او د خپل بچي تپوس کوي بچی یې د مخکې نه زخمی دی په ګولو باندې لګېدلی دی او هغه زخمی پروت دی او چې کله د اسرائیلو تیارو په هغې باندې بمباري وکړله او دی راغې د ملبې د لاندې په لاشونو کې خپل بچی ګوري د بچي مخ دا یې په بم باندې الوتی دی سینه یې الوتلې ده خپې یې الوتلې دي د اسپتال یو کړی دی لاس ته پرته وه او د نوم یې پې لیکلی و دا پلار ودرېدلو او د خپل بچي هغه یو لاس دا راخلي مخ د بچي نشته دی چې ښکل یې کړي تندی د بچي نشته دی چې ښکل یې کړي سینه د بچي نشته دی چې ښکل یې کړي په غېږ کې واخلي او ځان سره رانږدې کړي
په خپل لاس کې هغه د بچي هغه یو لاس راخلی، کله یې ښکلی کله یې په خپله سینه پورې نیسي. ما وی ربا الله رب العالمین دا کم وخت دی پاتې کړلو 2 اربه مسلمانان 50 اسلامی ملکونه په لکونو باندې فوجونه په زرګونو باندې ټینکونه په زرګونو باندې جازونه مونږ په دې جازونو سکو چې د بیت المقدس تحفظ پکې اون کړلې شو. نن د بیت المقدس منارې ژاړي د امت مسلمانه دا سوال کوي زه ستاسو قبله نه یم پاتې شوی، ستاسو نبی علیه السلام لیلة المعراج ته چې کله تشریف وړو نو زما د دې ځای نه آغاز نو کړی، تاسو ما نه پیژنئ، تاسو خپل قبله هیره کړله، نو چې تاسو زما په قبله باندې ننګ نشئ کولی، ذلیله به ګرځئ او بې عزته به ګرځئ. د اسرائیلو سره امریکا ولاړه ده، کلاو په میدان باندې په ډاګه باندې ولاړه ده، برطانیه ورسره ولاړه ده، قادیانیان ورسره ملګري دي. الکفر ملت واحده د هغې ثبوت یې ورکو. کاش ما نن لیدلی وی چې د اسلامي ملکونو سربراهان تلی وی او په بیت المقدس کې په یو ځای باندې امامت کړی وی، په یو ځای باندې مونځ کړی وی، امت مسلمه ته پیغام ورکړی وی چې مسلمانانو م یو موټی دي د الله د قبلې دپاره، مسلمانانو م یو موټی دي د الله د دین دپاره، او د دې مظلومه مسلمانانو سره د هغې سره کلک ولاړ دي، د هغې د مرستې هېڅوک نشته دی. دا مونږ او تاسو ته چې دا خوار غریبانان په نظر راځي، دا عالمان دی غریبانان لګیا دي، زړونه دردمن دي. په مسجد کې د جمعو په خطبو کې تاسو ته وی د فلسطین د مسلمان دپاره دعا وکړئ، او زه د بونیر د خلقو انتهایی ممنون او مشکور یم چې صرف په 13 جمعه کې کله مونږ اعلان وکړو د بونیر خلقو ته چې مونږ د فلسطین مسلمانانو له امداد لیږل غواړو. زه په دې باندې د هغې د اعتماد شکریه ادا کوم. تر اوسه پورې د 70 لکو روپو نه سوا نقدي الحمدلله ثم الحمدلله غي مونږ ته حواله کړې ده. زنانو پکې خپل کالی را لیږلي دي. قربان شم د دې مسلمانانو د هغې دیني حمیت نه او د هغې دیني غیرت نه. او زه آخري خبره کومه د ناوګۍ د کوزې ناوګۍ مسلمانانو رونو او بالخصوص د ځوانانو ته کومه، ځوانانو خپل تاریخ ولولئ، ستاسو مشران ډیر نیکان پاتې شوي دي، د الله په دین باندې همیش دپاره ننګونه کړي دي. جنگ امبیله کې چې تر 3 میاشتو پورې برطانیه د سپر پاور برطانیه او د هغې جنرال چیمبرلین د هغه سمیت په زرهاو برطانوي افواج دا یې په امبیله باندې ایثار کړي، دا یې رکاو کړي. 7,000 تابوتونه د انګریزي فوجیانو د دې ځای نه د لاشونو په شکل کې هغه تللی دي. دا د ناوګۍ د هغې غازیانو برکت و، دا د ناوګۍ د هغې مجاهدینو برکت و کوم چې د الله د دین په نامه باندې هلته ولاړ وو او د فرنګیانو خلاف یې جهاد کو. تاسو د غازیانو اولاد یې، تاسو د شهیدانو اولاد یې، تاسو د نرانو اولاد یې، خپل نسبت بچرته هم نه یېروئ. نیکه مو په دین باندې ننګ کړی و، تاسو به هم په دین باندې ننګ کوئ ان شاء الله العزیز. کوئ به که نه؟ لاس را سره اوچت کې په دین باندې به ننګ کوئ ان شاء الله العزیز. د اسلام ملګرتیا به کوئ ان شاء الله العزیز، د مدرسو ملګرتیا به کوئ ان شاء الله العزیز، د عالمانو ملګرتیا به کوئ ان شاء الله العزیز، د تبلیغ ملګرتیا به کوئ ان شاء الله العزیز. الله رب العالمین دی دا ستاسو جذبه په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. او زه د دې حافظانو والدینو له مبارکي ورکوم او د دې ناظر اخوانو والدینو له مبارکي ورکوم. رب ذوالجلال دی د دې کلي په هر کور کې د قرآن پاک حافظ پیدا کی. الله رب العالمین دی دا کلی د حافظانو کلی جوړ کی. الله دی دا کلی د عالمانو کلی جوړ کی. الله دی دا کلی په خپل دین باندې آباد کی. او ان شاء الله العزیز هغه ورځ لرې نه ده. اکثر مثال ورکوم نو د تورسک ورکوم. زوام په تورسک کې د تبلیغ مرکز هم دی، په تورسک کې د بونیر د ټولو نه لوی 3 دینی مدرسې هم دي. او د هغې برکت دا دی چې نن د تور ورسک په هر کور کې الله د قرآن حافظ نصیب کړی دی. او صرف زمونږ د یو کلي د حافظانو تعداد هغه د 1400 نه سوا شوی دی. ټول وای الحمدلله. الله رب العالمین دی هغه د خوشحالۍ د دینی خوشحالۍ ورځ شپې دی کلي ته هم نصیب فرمایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.